زه د خپل مشرانو په شان درته دا لوس کوم یو وارې بیا تاسو اختیار راکوئ تاسو زما مټي طاقت ورکوئ انشاءالله په دې مټو په جنګ د خپل پښتون قام کیږي کو چرې پښتنو موږ سره همت وکړو طاقت یې راکړو دا در سره دلته لوس کوم چې انشاءالله دې ځل کو هر څنګه یې بجلی به د لاهور نه راولو او خپله پښتونخوا کوي دغسې به په اتلسمه عیني ترمیم ښه پوره عمل کوو انشاءالله خپل وسایل به خپلو باچا خان ولی خان نه راواله اسفندیار خان او تر دې وخت پورې د عوامي نشل پارټۍ فکر سوچ نظریه دا ده چې د طاقت محور دا عوام دی طاقت عوام دی اختیار عوام دی عوام دا ملک د عوامو دی او چې د عوامو څخه خوښوي مخالف نظریه چې نه عوام بلډي سویلین دی طاقت محور د اسټیب او طاقت به اسټیبلشمنټ سره او چې اسټیبلشمنټ څه غواړي په دې ملک کې چې څوک په دې خبره پوهېږي د سلو کالو نه دا خبره روانه ده سل کالو شو دا روانه ده او انشاءالله چې تر څو یو همدا به خبره وي چې اسټیبلشمنټ نه منو زور نه منو ټوپک نه منو واحد او واحد یو اختیار منو او هغه د عوام دویمه مسله وسایل زه منم چې نن په ټوله دنیا کې ګرانه ګراني ده نن زما د ملک روپۍ خرابه ده تباه ده ډالر څه د 300 باندې دی پونډ په 500 باندې دی هغه د بنګلادیش پیسه موږ نه ښه ده د افغانستان پیسه موږ نه ښه ده زه نه پوهېږم چې دونه به دا څوک خرابي چې موږ نه به هم دا پیسه لږه پشوي خو پښتنو موږ پښتنو دا خپل حالات پخپله جوړ کړي دي او زه تاسو چې وګورو نو موږ خو په دې لنډ وخت کې ولیدل د عوامي نشل پارټۍ حکومت او زه چې دې قام ته ودرېږم نو زما دې قام ته سترګې اوچتې دي الحمدلله ظالمانو چې کلم اختیار خپلي کلم وسایلو باندې اختیاري نو بیا د عوامو د فایدې کار کیږي نو بیا چې په سلو کالو کې کم کار نشو کېده نو الحمدلله یو نیر درته جوړ شوی دی او ټول ځمکې مو الحمدلله د هغې نیرونو نوم پکېږي ولې ورکې 50 روپۍ د یونټ د بجلی بل ولې ورکې ځکه یې ورکې چې د خپلې بجلی تپوس نشي کولی ستا خاوره بجلی جوړوي ستا خاوره 6,000 میګاواټ بجلی جوړوي او د اوبو نه جوړوي قدرت راله داسې اوبه راکړي دي چې هغه اوبه په داسې طریقو روان دي چې د هغې نه دا بجلی جوړېږي او په دې بجلی زموږ خرچه 1 روپۍ یونټ 1 روپۍ یونټ اختیار ستا نه دی نو ستا دا 6,000 میګاواټ بجلی ځي لاهور ته او هلته د ټول پاکستان بجلی راغونډېږي د هغې ټولو ایوریج وځي هغه ایوریج بیا 50 روپۍ شي نو په 50 روپۍ په تام خرڅېږي په 50 روپۍ په پنجابي هم خرڅېږي دلته بازار کې د غنمو تپوس وکړې او بیا ورشه پنجاب کې د غنمو تپوس وکړه پنجاب یا غنم مثال د پنجاب دی 100 بسم الله منم په ما یې ګران کا هېڅ خبره نه ده خو زما بجلي خو بیا ما ته پرېږده که نه بیا خو دې قام ته دا حق ورکړه چې دا 6,000 میګاواټ بجلي کې 3,000 میګاواټ زمونږ او ستاسو ضرورت دی چې دا 3,000 میګاواټ بجلی به اول پښتون قام ته ملاویږي بیا به نورو قومونو ته خورېږي دا بجلی خپله کا چې خپله دې کړه نو په دې ګرانه ګرانۍ کې ستا بجلی په کار نه دی چې د 5 روپۍ یونټ نه ګرانۍ په کار نه دی خو چې لاس چنده پیسې ورکړې د هغې وجه دا ده چې ته اختیار نه خپلې پښتنو جنګ د وسایلو دی او بیا هم هغې خلکو سره جنګ دی چې موږ د باچا خان بابا نه راواله تر دې وخت پورې خبره دا کوو چې دا د قام وسایل دي په دې وسایلو اختیار د قام په کار دی دا خو د پاکستان لومړنۍ اسمبلۍ کې باچا خان ولاړو نو دی ورته ویلي وو چې زه در سره پاکستان کې ژوند کوم خو زما قام له به خپل اختیار ورکړې مضبوط فیډریشنز به جوړو او وفاق به مضبوطو دا خبره ورسره ولی خان بابا د 1973 آئین کې د کنکرنٹ لسټ په شکل کې چې هغه نه منو
خو ټول ورته کېناستل چې پاکستان آلریډي مات شو، بنګلادیش بیل شو، ټول پاکستان هم ماتېږي. خدای ته وکړو منه. ولي خان ورته وایي چې ټیک شو، زما اختیار مال 10 کاله پس راکړه، ته خپل پاکستان یو کړه. 10 کاله چې تېرېدل، بوټو ځوړندو، ضیاء الحق ناستو، هغه کنکرنټ لیسټ موږ په 2010 کې ختم کړو چې کله 13 آئیني ترمیم راغی. تاسو به وایئ چې را دې څه لګیا دی؟ زه به درته په ساده ټکو کې وکړم، ډېر ساده ټکو کې درته کوم. دا زما د بیځای ټول د میرو خلک دي، موږ بلد یو بل سره. په ساده ټکو کې دا ده چې زما دا وطن دا د سرو سپینو نه ډک دی. زما په وطن بجلی جوړېږي، زما په وطن تیل شته، زما په وطن ګیس شته، زما په وطن نور کاڼي مختلف کاپر، یورینیم، سلفر، داسې کاڼي په باجوړ کې یو کاڼی راوتی دي چې نیپرایټ ورته وایي چې یو ټرک یې په 20 او په 22 کروڑ روپۍ خرڅېږي، یو ټرک. په دې دونه سرمایو کې چې ما درته وایي په ساده ټکو کې درته ویم، په دې دونه مالامال خاوره کې زما بچی لار دی، زما بچی لغړ دی، زما لارې کوڅې تباه دي، زما کورونه کچه دي، زما د تعلیم نظام نشته، زما د صحت دپاره نظام نشته، د سرکار د اړخې، د وفاق د اړخې یا د ریاست د اړخې یو ټیکس دی او د ټیکس نه علاوه زما هېڅ نشته. خو که هر څه کې دا خلک چې د څه شیزونو پته نه لګي، نور چې هر څه کې به ټیکس دی او ټیکس یې ورکوه، او الټا ویدا کام ټیکس نه ورکوي. ګران وروڼو، دغه زموږ وسایل دي چې په دې وسایلو اول د انګریز په شکل کې د ښامار کردار ادا کېدو، او بیا چې انګریز لاړ نو د انګریز غلام ته پاتې شو. نو دا زمانه دا د ولی خان بابا د خولې خبره ده چې هغه به وایي چې دینه خو انګریزان خو هغه به وایي دا پخوا کوم خیالي شملې به په چاټو کې کېدې، نو وی انګریز ته ښه دی، هغه کو دا شمله وړي نو کوچ ماته پرېږدي، او که کوچ وړي نو شمله ماته پرېږدي د دې قام پې څه ښېګړه وشي. نو ولی خان بابا به وایي اوس مې په داسې خلکو وړېدلي یو چې سر یې د چاټۍ رانار څه خطا کړي دي. دلته جنګ د پاکستان د وفادارۍ او د بې وفایۍ نه دی، خو یو کس وایي چې اختیار صاحب ستا دی، وسایل ستا دي، بیا به ښه مزې کوي، یا به پرویز خټک یا به کله عمران خان، کله به عطف خان، کله به نواز شریف او رومنې محمد علي، یو کیسه به یو روانې. خو چې یو سړی وایي چې نه صاحبه اختیار ستا نه دی، وسایل ستا نه دي، اختیار د دې خړسرو دی، وسایل د دې خړسرو دي، نو بیا تروره کافره مې، بیا ته هندو مې، بیا ته د روسو مې جنټې، بیا ته د هندوستانه مې جنټې. ګنې الحمدلله، بیا الحمدلله، بیا الحمدلله چې په 4م نسل کې فخر وایو چې جنټې کوو، واحد او واحد د خپل قام یې جنټې کوو، د بل څه یې جنټې ونه کوو.